کریم صلی الله علیه وسلم لا 2 کسان رالل د یمن نه، بازان د یمن یو بادشاه د هغه استازي چې رالل ګیرې خریلې وې او برېت یې پرېښی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاو، مخ مبارک یې ته واړه. او طریقه محمدیه کې مې یو قول لیدلی ډېر مخکې چې اوس هم کم سړی ګیر خریلی د حضور پاک قبر مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام پې اچوي، نو نبي علیه السلام ته په قبر مبارک کې مخ بل طرف تاړی. دومره خطرناک شی دی. بازان د طرف نه دا 2 استازي رالل، نبي علیه ګیرې خریلی و او برېت یې پرېښی و، حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو. هغوی ورته بیا راتاو شو، استازو ته څوک غږ نه کوي. حضور پاک ته تپوس وکړو من امرکما بهذا، دا درته چا ویلي دي چې دا ګیرې وخوری او برېت پرېږدی؟ وی ربنا، زمونږ رب. هغوی به خپل بادشاه ته رب وی، زمونږ رب مونږ ته دا حکم کړی، زمونږ بادشاه چې ګیرې وخوری او برېت پرېږدی. حضور پاک ورته څه وی؟ لکن ربي امرني باعفاء لحیتي، ما ته خپل رب حکم کړی دی باعفاء لحیتي چې د خپله ګیره ګڼه کم، و احفاء شاربي او برېت واړه کم. ما ته خپل رب خو دا حکم کړی دی، تا ته خپل رب دا حکم کړی دی، ستا بادشاه ما ته خپل رب دا حکم کړی دی اعفاء لحیتي چې د ګیره ګڼه کم، ګڼول ګورئ غټول او برېت واړه کم. یو بل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مجوسي و، مجوسی دی مجوسی. حضور پاک لراغی اغم گیره خریلی دا، اغم گیره خریلی دا او بریت پریخی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غلم دقا تپوسو کو دی ما هادا دا سدی، دا گیره دی ولی خریلی دا او دا بریت دی ولی پریخی دی، دا ولی اغم دقا سی جواب ولا ورک وی دا زمونږ د قوم عادت دی، دا زمونږ د قوم خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما خو داسې نه ده خوښه، زما خو دا خوښه ده چې ګیرې مې دې غټې وي او بریتان دې واړي. زما ورو ګور یو خبره زمن کې درته کوم، ګیره پرېښودل سنت نه دي، یوازې واجب دي. ښه خریلې لویه ګناه ده او برېت اوږده اوږده پرېښودل دا ګناه ده، دا به نه پرېږدئ، دا به لنډې کې یا به په چاړه باندې مکمل وی چې د دغه سره برابر شي شونډې سره، یا داسې دا ویښونه ته ووهه چې لکه د انسان دا روزني دقسې پاتې شي. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله، دا حق مضبوط اواز کوونکی، هلته مې درون اواز وکړه خلکو ته. او د دغه علاقې سفرونه هم کړي، لوی سفر د دغه علاقو هم کړی. زما ورسره دا اوس چې حج له تللی وم، نو د حج نه هلته زموږ یو دوست دی قاري عبدالواحد صاحب، مکي به پاتې کېږي په مکه مکرمه کې. نو هغه سره زه بره څلورم چت باندې ټلیفون وکړه چې بره راوخېږي، هغه بره ناست دي، هغه سره مېلمه شومه. نو ما هغه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره ډېر ښه تعلقات دي، هغه به غریب اسپتال تم بوت او د سترګو علاج لا کراچۍ ته او اسلام آباد ته چې دلته به راغی ډېر خدمت پې وله کوو. ما ته هسې تپوس وکړم مې ډاکټر صاحب سره رابطه شوې ده که نه ده شوې، څنګه دی؟ وی درته یې په ټلیفون میلاو کړم، مې میلاو کړه. نو ما ته یې د مکې مکرمې نه میلاو نو دا تېر شوی حج کې. نو مونږ ورته دعا مو کړه هلته په حرم مبارک کې، ډېره دعا مو ورته وکړه. او تاسو ته هم دا وایم چې علما کرامو ته تاسو هم دعاګانې کوئ، ځکه علما خو د دین ستنې دي که. نو ما ورته هغه دی طبیعت دې څنګه دی؟ نو ما ته یې وایي چې طبیعت خو مې ښه دی الحمدلله، او مې درس لا ځای که نه دی، او وی درس ته خو د اختر نه مخکې روان شم، یو څو درسونو لاړم. وی ما خو دې له نیت کړی و چې د درس نه کومه. خو مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاته هم هغه یادو چې هغه وی چې نه، که یو حدیث دی که دوی خو راځه خپل درس کوه. نو ما ورته وی مې جي زما همدله دا مشوره ده، درس مه پرېږده، یو حدیث وایه نیم وایه خو زه خامخا وی ښه. او زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی، سبقیان و سبقیان. یو ناشنا خبره درته وکړم دی متعلقه زما متعلق په دې بیرآباد کې په 2002 کې چې دا کم الیکشن و نو
دی په دې میرآباد کې یو ډېر لوی عالم وفات شوی و د میرآباد د کلي د شاه صاحب والد صاحب میرآباد کې چې کوم شاه صاحب دی د والد صاحب نو دې ملګري به اوس په سبق کې نو هغې جنازې له راغلي جنازه کې ډېر لوی خلک وو سیاسي خلک هم پکې وو د دې وټونو خواک مخکې چې کومه جنازې د وټونو ورځو کې دا ډېره درنۍ هر سړی ورې جنازو له راځي او هغه ډېر لوی عالم هم بزرګ هم نو هغه جنازه کې د په تقریر کې دا خبره وکړه خو دا ما ته پته ده دا ما ته نور چا هم ویلي دي او دا راته مخکې د په خپله هم ویلي زموږ باباجي یادو مفتی مولانا شهزاده صاحب رحمه الله ما ته دا خبره خلکو ته کوله زه یادولم چې د دې نیکه و په مکه مکرمه کې او موږ ناستو میزاب رحمت ته مخامخ دا پخوا باب العمره زړه چې وه دغلته به د علما کېناستېدل نو زما باباجي زمونږ یادو چې هغه د علماو ته وی چې راځئ زما یو جرګه در سره لاړ شئ نو مونږ هم ناستو نور علما ناستو مونږ وی څوک به ترې خفه شوي نه مولوي صاحب ده چا له جرګه بوځي مونږ وی چې حضرت چا له جرګه بوځئ مونږ بیا دلته راوغواړو د سره به رضا کړو وی نه تاسو راپاسئ وی ټولو عالمان یې ځان سره پاسو چې څومره هلته و وی چې لاړو برنډې نه یې کوز کړو بیت الله شریف چې کوم میزاب رحمت دی ناوه مبارکه هغې ته یې مخامخ ودرولو وی چې زه جرګه کوم په تاسو خو په انسان نه په الله تاسو جرګه کوم زما یو درخواست دی او د جرګې په شکل کې هغه درخواست الله ته پیش کوو نو وی چې خدای دا مولوي صاحب خو سپینګیری دی مشر دی موږ احترام کوو څه جرګه ده چې ته په الله کې نو زه یادولمه وی ستا نوم یې واغېشته او چې یا الله دا ټول عالمان درته جرګه کومه زمان وسی دی محمد ادریس خدای ته ولا علم ورکړي الله شاهد دی ګواه دی دی ما ته ویلو دی د میرآباد په دغه کې هغه د شاه صاحب د والد صاحب په جنازه کې د سوونو زرګونو خلکو مخکې دا خبره وکړه بشیر جان وایي چې تنګي کې اسلام الله جي صاحب د دوی وادو هغې کې هم دا خبره کړه والد صاحب سره زما والد صاحب حکیم مولانا عبدالحق صاحب هغې سره ډېر زیات تعلق و د سبق ملګري و ما ته به یې ویل ستا والد صاحب په شانتې ذهین انسان ما په خپلو سترګو نه دی لیدل افسوس چې ناجوړه دی او والد صاحب به مې ویل چې د ده په شان ادیب او قابل سړی ما په سترګو نه دی لیدلی زما وروڼو حقیقت دا دی د علم لویه خزانه وه د حدیثو د تفسیر د علومو او بیا د عمل علما ډېر وي خاکساري په ډېرو کمو علماو کې وي خاکسار عالم خپله زمینداري به ورسره کوله خاکسار عالم په خیرنو خچنو جامو کې زه یو ځل ملاقات له ورغلم نو دا خړې غوندې جامې یې وې د دلو ډکې هغې کې روانو لاندې یو کوټه جوړه کړه تیخانه هغې ته ورسره کوز شوم مې حضرت کښېنې نه نه ویې ودرېږه که تاسو له چای راوړو یا صاحب د کور نه څوک شته نه چې ته مونږ له چای راوړې ته کښېنه نه 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 داسې چېرته کېږي نو ما سره خو ما ته به یې رواره وې او ما ورته کاکا کاکا وې نو ډېره انتهایي محبت او ډېره مینه دا علم غر لاړ ختم شو موت العالم موت العالم عالم چې لاړ عالم مړ شو ولې ځکه په عالم کې روح د دین د عالم د برکته پیدا کېږي د دین روح چې عالم لاړ د دین روح ختم شو د عالم نه د دین روح چې ختم شو عالم مړ شو عظیمه جنازه وشوه الله اکبر تاسو که څوک تللی یې لیدلې به م وي زه خو په خپله پکې موجود وم په جنازه کې دومره جنازه یا زموږ د شیخ صاحب جنازه وه په پېښور کې خو روجم و ګرمیم و سخته او جوجم و دنیا و او یا دا جنازه و دا خو بل شان جنازه و او داسې جنازه وشوله او جنازه کې څوک و ټول صالحان دیندار د الله دپاره تلي هر ځای نه په دې څوک نیت نه دي تللی چې شیخ صاحب زما جنازې ته راغلی و ځکه وله د جنازې له ځم هر سړی بشیر جان وایي د ګاډي د کوزېدو نوم خو مې چې ځم موټر کې ناستم کوزم نشم خو لاړم یقین وکړه چې خلک په دغه نیت تلي ما په جنازه کې مه وایي مې جنازه کې دوه فایدې وي یو دا چې میت له به ته سفارش وکړې الله ته خو دویم دا چې د بعض انسان جنازه د دې جنازې کوونکي دپاره لوی سعادت او برکت دی خلک په دغه نیت لري علما طالبان
صوفیان، شیخان، دینداره، د علماو سره مینه کوونکي د په لکونو خلک په جنازه کې شریکو او جنازې نه پس چې کله دفن شو الله نو قبر نه خوشبو روانه ده. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي هم د دنیا د ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی و، خلکو نه تنګ و، ظالمانو نه، نو د الله نه سوال کړی و. ازبکستان کې خرطنګ کې الله نه سوال وکړو اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک غیر مفتون. خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو په ما تنګه ده الله ما ځان ته قبض که خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو سم لاس خولې ته و بیا دی وفات شو. نو هغه زمانه کې یو عالم هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک مې په خوب کې ولید، ګڼ شمېر ملګري دي ورسره. ما ورمنډه کړه حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال نه راغلی ما چې راویښ شوم خدای څه چل خو شوی دی په اس مې خپه واړوله او هغه ځای ته مې ځان ور ورسو نو جړا چغو آواز مې واورېده. مې څه چل شوی دی؟ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. دا احادیث ورونو ګوره ډېر بې برکت دی. احادیث د پیغمبر مبارک خبرو ته وایي، احادیث د پیغمبر مبارک کارونو ته وایي چې هغه څه کړي. احادیث د پیغمبر مبارک عقیده بیانول، د هغې اخلاق بیانول، د هغې اعمال بیان، د هغوی د ژوند نقشه ټول حدیث ته بس د حضور پاک د زندګۍ اول نه اخره پورې نقشه دا حدیث. او دا څوک بیانوي هغه ته شیخ الحدیث وایي، محدث ورته وایي. نو چې د پیغمبر چې څوک زما د ژوند حالات خلکو ته بیانوي او زما صفتونه کوي، زما بل سره مینه که به نه. نو د حدیث استاذ کار څه دی؟ ټول د پیغمبر اسلام د ژوند نقشه بیانول، د هغه صفت کو، د هغه د شکل صفت، د هغه د جامو صفت، د هغه د عقیدې صفت، د هغه د عمل صفت، د هغه د اخلاقو صفت. نو رښتیا خو چې مړ شي نو چاله به ځي؟ فرعون خواله به ځي؟ نه. د ابوجهل خواله به ځي؟ نه. د چا خواله به ځي چې په ژوند کې د چا صفت کړی دی، چې په ژوند کې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا التبذی. نو چې د پیغمبر مبارک خواله لاړو خوشبویي دې نه دي، چا نه به خوشبویي دي. زما شاګردو په جامع ابو هریره کې په مدرس ته ما ته ټلیفون وکړو، ما ته وی چې شیخ صاحب مونږ خو لاړو ناشنا خوشبو د قبر نه روانه ده. هلکه مې د بل نه دی واورېدل که نه په خپله تلې؟ وی بېګا د شپې په خپله لاړو، مدرسین ټول لاړو او خپو طرف نه ناشنا خوشبو روانه ده. بېګا ما ته یو طالب العلم دا خبره وکړله چې یو د عطرو خوشبویي وي، د عطرو خوشبو یو شانتي وي، او دا داسې خوشبو ده چې بدلیږي را بدلیږي. او بل د عطرو خوشبو کې یو صفت دی چې لږ ساعت ورسره کېناستې بیا سړی بلد شي ورسره، بیا هغه خوشبو باندې په لومبي وخت پوهېږي، خو چې لږ ساعت کېناست بیا په خوشبو نه پوهېږي، او دا تر اخره پورې د خوشبو چونکې راوچتېږي. ما وی چې د حضور پاک مبارک د خادم نه او د هغه د احادیثو د استاذ نه او د یو شیخ الحدیث د قبر نه خوشبو نه اوچتېږي، د چا د هغې نه به اوچتېږي. خاوره تې بعضې کسانو اوړې ده پلاسټک کې چې خاوره کولو کې دننه خوشبو روانه ده. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه د هغه قبر نه ربیع الاول کې خوشبو ځي، ربیع الاول میاشت چې شروع شي خوشبو روانه شي. دغه 12 14 14 ورځې مکمل د قبر نه خوشبو روانه. ټول طالبان یې پوهېږي پې، استادان پې پوهېږي. دا سویم ربیع الاول دی چې ربیع الاول کې د هغه د قبر نه خوشبو روانه. زما وروڼو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. ګورئ دا مونږ ته ښکلې عقیده خو عالمان ښیي، دا د پیغمبر مبارک اخلاق خو مونږ ته عالمان ښیي، دا د حضور پاک کردار خو مونږ ته عالمان ښیي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. د پیغمبر ستا دپاره نمونه ده، هغه نمونه تا ته چا ښودلې ده؟ څوک درته ښیي؟ ګیره مبارکه څنګه وه، جامه څنګه وه، عقیده څنګه وه، اخلاق څنګه و، اعمال څنګه و، هغو ته تعلیم ښیي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد یحیی ابن اقسم او وی په یو لختي باندې احمد ابن حنبل اودس کو، د ناستم د لختي په سر باندې زما اوبه په هغه ورتلې. نو ما ویل دا خو ډېره نامناسبه ده چې زما اوبه په دې لوی عالم ورځي. نو شاته کېناستم په لختي. دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید، یحیی
وی او دی چې خوب کې ولیدو یو باغ کې ولاړو او لاس یې موټی کړی دی او د لاس د پاسه یو کپړه پرته ده. دا خوب لیدونکي د تپوس کې یحیی ابن اکثر الله د سره څه وکړل؟ وی د جنت دې باغچې ته الله راوسته. وی څنګه پسې راوستی؟ وی چې مخامخ شم چې یحیی ابن اکثم څه دې راوړي دي؟ ما سره خو جواب نو. وی یحیی یو عمل دې کړی دی په هغې دې بخم جنت ته دې لیږم. هغه دا وه چې یو ځای کې د ما د حدیثو یو استاذ احمد هغه اودس کو، تا د هغه نه په سر اودس کو، ستا اوبه په هغه ورتلې. ګوره اوبه خو پلیتې نه دي خو تا د هغې احترام وکړه، د هغه نه شاته کېناستې. نو زما د حدیثو د یو عالم احترام دې کړی دی په دې دې بخم زه جنت ته. وی چې رالمه ومې کتل نو امام احمد ابن حنبل لګیا د حدیثو درس کوي، طالبان ورته ناست دي. زمونږ دا محدثین لیکي چې د دنیا د بعضې اعمالو تکمیل په جنت کې کېږي. دلته یو عمل د چا نه نیمګړی پاتې شي الله جنت کې مقرر کړي چې دلته یې پوره کوه. نبی علیہ السلام فرمایي موسی علیہ السلام مې قبر کې ولید چې مونځ یې کاو. یا د رسول الله مبارک بچی د ابراهیم د هغه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي ان له مرضعا فی الجنه، جنت کې به ولا یو رضاعي مور پی ورکوي. نو جنت کې خو چې ماشوم په دنیا کې مړ شي خو مسلمان مور پلار خو نیغ په نیغه ځوان او بالغ جنت ته ځي، نه د هغه د دې پیو تکمیل خدای په جنت کې کوي. احمد ابن حنبل دته د حدیثو درس کو، التم خدای کېنو په جنت کې چې درس حدیث کوه. شابه طالبان ورته ناست دي، الله به ورته فرشتې کېنولي یا د مسلمانانو روحونه. یحیی ابن اکثم وی چې څنګه ودرېدم د حدیثو درس کوي نو یو حوره وه هغې سره په زولی کې هیرې جواهرات او ملغلرې وې، ازولی یې پې داسې وشیندله، هغې یو چمک او برېښنا وکړه. وی یو ملغلره مې د لاس نه راله دا د لاس کې مې نیولې ده او څادر مې پیچولی. د مارونو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. خدای چې په تا پیژني عالم به پیژني. بیا د حدیث استاد دا د پیغمبر علیه السلام جانشین دی، د هغه په مصله ناست دی، د هغه مبارک احادیث امت ته رسوي او ژبه یې ټول ورځ د رسول الله په خبرو باندې ګرځي. نو د علماو وجود رحمت او چې عالم د مخ د ځمکې نه لاړ. نبي علیه السلام فرمایي ما درته مخکې حدیث عبدالله ابن عمرو بن العاص بخاري کې دی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، چې خدای پاک علم د بندگانو نه داسې نو باسي چې زړه نه لري کی، بس د شپې ودي عالم او ساعت پاسي او علم تیری. بعضې وخت کې داسې هم کېږي خو کله کله هغه هم د دنیا د عارضې او د بیمارۍ د وجې نه کېږي. بل يقبض العلم بقبض العلماء، علم پس ختمي د علماء په مرګ باندې. حتی اذا لم يبقى عالما، عالمان برور عمری عالم بپاتې نشي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق بخپل مشران جاهلان جوړ کړي، علم بني. فسئلوا، هغې نه به تپوسونه کېږي، فتوی به ورکوي، فدولوا وادولوا، په خپل هم ګمراهان خلک به هم ګمراهان. نو علماو له دعا کوي ښه او حضور پاک وی وی علماو د پاره په سړو کې میږي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان ورله دعاګانې کوي. ولې؟ هغې ته پته ده چې زمونږ تعلق د عالم سره دی. که عالم لار بېدیني به خوره شي، قیامت به راشي، بیا به نه میږي وي او نه به کبي. عالمانو کې هم غلطۍ وي. ګورئ که زه دې ولټولم د ما نه زیات ګناهګار به بل پیدا نه کړي. غلطۍ او ګناهونه هر چا نه. منفي سوچ مه کوه دی خو دا چل کوي، دی خو دا چل کوي. مثبت سوچ کوه. د دین بقا او د دین تعلق نن سبا د علماو د برکت نه دی. بهر کې دا بیان مې په دې نسبت وکړو چې علامه شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب رحمه الله رحمة واسعه هغه یو جید عالم د علوم حقاني کې شیخ الحدیث او په زرګاو شاګردانی دي او د علم یو لوی غر دا زمونږ د خوا نه لاړ. هغه دپاره خو بهتره وه لکه د پیغمبر وارثو او د نبي علیه السلام خوا نه لاړ. د پیغمبر د علومو امین او امانتګرو هغې ورسول او خپل مقصد یې پوره کول لاله لاړ. مرګ خو خامخا راځي لیکن یو خله یې پرېښوده، داسې خله یې پرېښوده چې هغه تر قیامته پورې ډکېدو والا نه ده. مونږ له پکار دي چې مونږ د علماو قدر وکړو، د علماو احترام وکړو، عزت وکړو او خپل بچي عالمان کړو. یو بچي عالمان کړو
علم د خدای لوی نعمت. کوم علاقه کې چې یو عالم هم وي په خدای رحمتونه پې نازلېږي، خو چې کوم علامه کې د خدای غضب او قهر راځي علما ته خدای مخکې نه اوچت کړي. دا عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت دی بخاری شریف کتاب العلم کې چې الله پاک دا علم پورته کوي نو داسې نه پورته کوي چې د انسان د زړه نه وباسي او د ده نه یې هېر کړي، داسې نه کوي. یو انسان چې خواري وکړي د دې انسان نه عالم جوړ شي نو دا علم ته الله پاک داسې نه لر کوي چې دی وده شي او راپاسي او امې ګرځېدلي، یا په ویښه ته الله تعالی دا مسایل یې هېر کړي، داسې نه کوي. علم الله په څه ختموي؟ بل يقبض العلم بقبض العلماء، علم الله د عالمانو په مرګ ختموي. عالم مړ شي د هغه په سینه کې چې څومره خزانه د علم پرته وه ټوله ورسره لاړه شي. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې حتی لم یبقى عالما، داسې وخت به راشي چې په مخ د ځمکه به عالم پاتې نشي، علما به ورو مړي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نو خلق به مشران چې جوړی نو ابه جاهلانی، عالم بنی نو د قوم مشر به عالم نی، د وطن مشر به جاهلی، د علاقې مشر به عالم نی، ناپویه به جاهل به د شریعت نه. د هرې محکمې چې کوم مشر دی ابه د شریعت نه خبره. د جومات مشر، جومات کې امام نه به عالم نی، علما به لاړ شي ختم بشي. فسئلوا دی خلقو نه به تپوسونه کېږي، جواب به ورکوي بغیر علم بې علم، علم به ورسره وینه. فدولوا وادولوا، په خپل هم ګمراهان شو، خلک هم ګمراهان کړل. دا د حضور پاک مبارک وینا. رښتیا د مارونو چې سړی نظر وکړي د علم اسباب ډېر زیات شو. یو حدیث کې راځي یفشو العلم والقلم، اسباب به ډېر زیات دي. نن سبا د علم دومره اسباب دي چې مخکې دا نو کتابونه پخوا دومره نو لکه اوس چې څومره دي. پریسونه ولګېدل، فوټوسټیټ مشینونه ولګېدل، کمپیوټر یې راووتې، انټرنیټ په ذریعه باندې علم رو رو خورېږي، اسباب ډېر زیات شو. موبایل کې خلکو سره د دینی او اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري، کمپیوټر کې خلکو سره دینی اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري. اسباب د علم ډېر شو. علم نشته چې کم مخکې و. کم علم چې دا شاه ولی الله سره انشتا، کم علم چې امام رازی رحمت الله علیه سره انشتا، کم علم چې امام غزالی سره انشتا، کم علم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی سره انشتا. دی رستنی زمانه لبرا شو. کم علم چې مولانا شبیر احمد عثمانی سره انشتا، کم علم چې زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سره انشتا، کم علم چې زمونږ شیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله سره هغه نشته. هغه علم هغسې علما به ګرځې ګرځې قسم دی که په دا دنیا کې را پیدا کړي. رو رو علم ختمیږي. اوس چې دا کوم عالمان په مخ د ځمکه تاله په نظر راځي، دې نه پس چې دا مړه شي قسم دی که داسې بیا پیدا کړي. رو رو عالمان ختمیږي، اسباب زیاد شو، کتابونه زیاد شو، علم نشته، عالمان رو رو مري. نبی علیہ السلام دروغ نه وایي، مبارک پیغمبر رښتیا وایي چې یقبض العلم بقبض العلماء. د امام رازی چې کوم علم هغه سره لاړ، د امام غزالی چې کوم علم هغه سره لاړ، انشته، هغسې مولا نشي پیدا کولی. د امام شافعي څخه چې کوم علم هغه سره لاړ، هغسې مولا نشي پیدا کولی. د امام احمد ابن حنبل سره چې کوم علم هغه قبر ته هغه سره لاړ، هغسې مولا نشي پیدا کولی. د مولانا حسین احمد بدني رحمت الله علیه سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. د علامه شمس الحق افغاني سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. خبره ټیک ده که نه ده؟ دا د حضور پاک وینا ده. مې درته مثال وښو. دا ټول عالمان چې یو ځای کې موږ نه مخکې چې زموږ د استادانو کومه پیړۍ وه، یو دا ټول د هغه په شان نشي، د یو په شان نشته.
او د هغې زمانې عالمان چې د ټول یو ځای کړی وي د هغې نه مخکې چې کوم علما وو د هغې برابر نه دي. قسم دی که د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه په شان عالم نن په مخ د ځمکه پیدا کړي. څومره لوی عالم او د احادیثو لوی استاذ تیر شوی دی. علامه شبیر احمد عثماني د هغه د مسلم شریف شرحه ده فتح الملهم چې وګورې نو حیران بشي چې د زمانې غرو لال ختم. نو علم دا الله د سینو نه نو باسي. نبی علیہ السلام فرمایي علم چې ختمیږي بقبض العلماء، علما رورو مري 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 علم بلال شي ختم شي. اخر کې کتابونه بر دنیا پراتی، کمپیوټرې بم وي، کتابخانې بم وي او پریسونه بم وي، چاپخانې بم وي. علم عالم بني، مشران به عالمان ني، جاهلان به تپوس ته مسلې بکیږي، فتوا به بې علم ورکوي. خپل هم ګمراه شو، بل هم خطا که، بل هم ګمراه که. دا د حضور پاک وینا. څو ورځې مخکې تېره جمعه زمونږ یو ډېر لوی جید عالم شیخ الحدیث مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب الله دې په قبر انوار نازل کې وفات شو. د خپلې زمانې لوی عالم، لوی د زمانې عالم. تقریبا زمونږ د والد صاحب د همزولتیا کې به لکه زما والد صاحب د دره سبق ملګری. زما د والد صاحب تاریخ پیدایش 1930 کې پیدا شو. والد صاحب مې وی چې دې زمانې یو 2 کاله یا 3 کاله به مشر. ممکن ده چې تاریخ پیدایش 1927 یا 28 دغه تاریخ پیدایش دغه زمانه کې ټول علم په دارالعلوم حقانیه کې حاصل کړ. اکوړي کې دوره حدیث د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او دغه زمانه چې نور کوم علما دا غوی نوک ما ته په خپل مولانا یوسف صاحب دا دغه بونیر یو ډېر لوی عالم و، پیدام زما استاد د ایله او مولوي صاحب یادو ما ته په خپل وی دا زمونږ استاد و. زما د والد صاحب سبقي و. هغې نه پس بیا په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې مدرس و. دا ټول د فنونو کتابونه تر د وړې دورې د مشکاته پورې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړي او ډېر زیات شاګردان لوی لوی علماء کرام دغه زمانې د شاګردانو. بیا لال مدینه منورې ته، مدینه منوره کې 11 کاله تیر کړل. هلته د قانون د شریعت په تفسیر وغیره کې هغه ډګري واغشته، فارغ شو، ماجستر ورته وایي، مونږ ورته MA وایو. هغې په تفسیر کې وکړو او د هغې چې کومه مقاله ده تفسیر سوره کهف هغه چاپ شوې ما له په خپله په تحفه کې راکړی دی. زه ورغلی وم ملاقات له، نو ما ته وی ما مقاله ولیکله په سوره کهف باندې او ما ته ماجستر ورته وایي MA ډګري دا د مدینه یونیورسټۍ نه میلاو شو. هغې نه پس PhD کې داخله واخیسته په مدینه یونیورسټۍ کې او PhD کې په ښو نمبرو باندې ممتاز نمبر چې څه ته ویلې کېږي په ښو نمبرو کې د مدینې منورې د جامع یونیورسټۍ نه فارغ شو. PhD کې چې کوم مقاله لیکلې ده هغه د حضرت حسن بصري رحمه الله چې په تفسیر کې د هغه کوم اقوال دي په هغې باندې د مقاله ولیکله. یو دیو او یو د یمن غالبا او که د شام د سور یمن او سیر دی د ملګریو دواړو په شریکه باندې هغه مقاله پوره کړه. 100 جلدو کې د هغې نم کتاب جوړ شوی دی او چاپ شوی دی. او بیا هغې نه پس چې راغی په مختلفو مدرسو کې په حیث د شیخ الحدیث خدمت کړی دی. لویه جامعه د پاکستان په سطح په کراچۍ کې دارالعلوم کراچۍ د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کومه مدرسه جوړه کړې وه، مولانا تقي عثماني صاحب رفیع عثماني صاحب چې کومه مدرسه کې دي هغې کې استاد و د حدیث. او په احسن المدارس په مفتی زرولی خان صاحب چې کومه مدرسه جوړه کړې ده هغه کې شیخ الحدیث دی، هغې کې د حدیث استاد. هغې نه پس میران شاه ته لاړ، هلته د حدیث استاد و. هغې نه پس دارالعلوم حقانیې ته راغی، هلته د حدیث استاد. ترمذي شریف اوله حصہ، بخاري شریف دویمه حصہ، تقریبا د تر مرګه پورې په اکوړي کې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړی. او ډېر عجیبه مرګ خو خامخه انسان له راځي، مرګ خو نه څو خلاصېدی نشته. او ما جنازې نه مخکې بیان کو، بله جنازه چې وه نو زه ما جنازې نه مخکې خلک راغونډ شوي نو ما بیان وکړو. نو بیان کې مې د خولې نه یو ټکي ووته. مې د دپاره لویه خبره دا ده، ډېره لویه خبره چې دې وخت کې دی سا د ده نه وځي او د قبر ته روان دی.
نو دی شیخ الحدیث روان دی دی معزول شوی نه دی چا لرکړی نه دی چې تم د مدرسې نه وویستی دی مستعفی نه دی دی استعفا نه ده ورکړی دی ریټایر شوی نه دی د مدرسې نه بیمار دی شیخ الحدیث بیمار دی اسپتال ته لاړ او د اسپتال نه میت جسد قبر ته لاړ په حیثیت د شیخ الحدیث د مدرسې نه قبر ته ورسېد که دی ریټایر وی مونږ به وایو د ریټایر شوی شیخ الحدیث دی که دی استعفا ورکړی وی مونږ به وایو د مستعفي شیخ الحدیث دی که دی معزول چاویستی وی د مدرسې نه مونږ به وایو معزول شیخ الحدیث دی نه معزول نه دی لکه یو سړی چې وزیر اعظم او مړ شي او اقا هغه له استعفا نی ورکړي او نه د وزارت عظما نه تلي او قبر ته لاړ شي نو خلک دا نه وي چې سابق وزیر اعظم مړ دی خلک څه وایي وزیر اعظم مړ دی صدر کې استعفا ورکړي او بیا مړ شي نو خلک وایي سابق صدر مړ دی سابق صدر کا جنازه ہے داسې وایي او چې صدر استعفا نی ورکړي او د صدارت په وخت کې مړ شي نو خلک ورسره سابق نه وایي خلک څه وایي صدر صاحب کا جنازہ ہے نو مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ استعفا نہ ورکړي ریٹائر شوی نو دا به نه وي چې دارالعلوم کا سابق شیخ الحدیث فوت ہو چکا ہے د دارالعلوم حقانی سابق شیخ الحدیث جنازه ده نه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وفات شو الله اکبر د دارالعلوم حقانی د شیخ الحدیث جنازه ده دا ډېر لوی منقبت قسم د علم کې د مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه شاګردو په تفسیر کې مولانا احمد علی لاهوری صاحب یو سړی تیر شوی دی زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه دیم شاګرد پاتې شوی دی د زمانې یو بزرګ تیر شوی دی مولانا احمد علی لاهوری د اصل نه د سیکان مور او پلار او قوم دی پکې مسلمان شو دارالعلوم دیوبند کې لګیا دی سبق وی او د هغې نه فارغ التحصیل شو نو هلته کې په دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټو د هغه لور پیغله شوې وه نو سیټ صاحب وی چې دا به زه عالم له ورکو چا ورته وی چې عالم له ورکې نو داسې وکړه چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته د هغې کې محتمم ته ووایه نو یو جید عالم به درته وګوري ته عالم څه پېژنې چې داسې عالم له ورکړې چې هغه خو عالم وي که دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته چکر یې ولګو دا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه دی ناستو دی خوښ شو محتمم له ورغی وی زما لور پیغله ده او ځان یې ورته وښود چې د فلان کې مغې پېژنده چې دا خو د دې علاقې لوی سیټ دی او نواب دی او ډېر لوی مالدار سړی دی زه راغلیم لور مې پیغله ده او زما نیت دا دی چې عالم له ورکړو که تا سره داسې یو عالمي نوجوان چې هغه واده نه کړي زه خپله لور ورته بخم خو یاره یو هلک مې خوښ شو په دې چمن کې بار ناست دی که ده واده نه کړی او زما لور قبلی نو لاول دی ښه دی که دې نه بل چا لی ورکړي هغې چې معلومات وکړل هغه احمد علی لاهوري رحمت الله علیه راویې غوښته دی لا نوجوان دی هلکه واده ته دې شوق شته ولې نشته دا فلان کې سیټ لور ده او تی خوښ شوې تاله نکاح باندې در کول غواړي وی حضرت زما څه دي ما زه د سیټ لور به څنګه ساتم زما کور نشته زما خو دغه یو جوړه جامې دي مور پلار خو د ما نه جدا دي یا سیکان دي زه مسلمان هغې م راشړلې نه کور شته نه اور شته هېڅ نشته نه خپل شته او نه پردی شته سیټ وی د هر څه زما ذمهداري ده خو ته زما لور قبوله کړه مفتق پښتانوي مخ شراب قاضي مسکلي دي ډېره ښه خبره قبوله ده په پلان کې ورځ به راځو نکاح به تړو مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانوي وایي چې د نکاح ورځ شوه زما جامې خیرنې وې وایي طالبانو وی چې دا جامې دې بدلې کا دا خیرنې دي سخر به دي د سخر رور به دي او خیان به دي د هغې قوم به دې ښکاري ما ډېره ښه ما سره جامې نشته څه واچوم یو طالب وی چې د ما جوړه دا بدله درکړم وی ما سره یې ګپ لګاو طالبان خو ګپ لګوي وی ځکه چې هغه ډېر دروند و غټ پهلوان ما چې که دا کمیس مې واچو خو دا خو زه پکې ډېر پوچینې ښکارم دا خو به رانه لستوڼې او لمنې ویزان دي دا خو د خندا جامې دي بل طالب وی لکه زه خپله جوړه در کوم اعلی جوړه ده وی چې مې وکتل لکه ډېر نری و ما وی چې که دا پرتوګ مې واچو خو پتلون به ښکاري او دا کمیس خو به ما کې ډېر تنګ ښکاري یا نه دا ناچو وی یو ما طالب مشوره راکړه چې داسې وکړه چې غسلخانې ته ننوځو د جامې دې ووینځه
اوچې بشي. وی ما وی چېره دا خبره ټیک ده. غسلخانې ته ننوتم، جامې مې ووینځلې، صفا مې کړې ومې لمبل، لنګ مې و بار راووتم او جامې نه چوڼومه چې دا به وچې شي. وی طالبانو دوکه کړم، روز د ورځې یوه جامې نه وچېدې. کله یې داسې لقوم کله یې داسې لقوم کله یې هوا ته بادومه، جامې کم دې وچېږي. او طالبان راپورې خان جي ټیک شه، خدای څوک جامې نمجنې شوې مې واچولې، پکې رپېدم، دې کې مې سخر راغی، د سخر رور او اوښیان رالل. هغې چې وکتل او دا جوړه خبر وزم دا چولې نن هم دغه جوړه ده، معلومیږي دا چې د غریب هم دقه یو جوړه ده، بله نشته. او داسې رپېږي پکې لکه چې ځان لې وینځلي. نکاح شوه، نکاح نه پس واده شو، د خان د نواب لور زما کور ته راله. نو اوس خو په سبا بله ورځ جینۍ پلار کره ځي، ابه په اوومه ورځ یا میاشت پس به جینۍ پلار کره تله. جینۍ چې پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړو. نواب صاحب لور نه تپوس کوي، بیٹی اپنے نئے شوہر کو کیسے پایا؟ بچے هغه خاوند دې څنګه ومونته، څنګه دی؟ ما وی کړه دې زمانې جینۍ وه، څه به وی؟ ای بابا غرقه دې کړه، غرقه دې کړه. ایله بیله بشیر جان له دې ورکوله، بل دې څوک نه مونتل. نو هلکه وایي ده کې څه چل دی؟ نو په سترګو نابینا دی، نو خو الحمدلله حافظ دی، نیک سړی دی. دې زمانې ښځه وایي مورې پلاره غرقه دې کړه، ما دپاره بل څوک نو چاله دې ورکړه، نه ډوډۍ شته، نارې پې تېرېږي په غریب. او د نیازبینه جینۍ چې د خان د کور نه لاړه شي غریب کور ته، واقعي سخته ژوند نشي تېرولی. نیازبین انسان ته ژوند سخت دی. چا له دې ورکړم؟ ملا له دې ورکړم، طالب له دې ورکړم، چړې له دې ورکړم. تنګ او تنګ وې را باندې، ډوډۍ دې نه شو راکولی، جامه دې نه شو راکولی، ساتلې دې نه شم، دا خبرې به یې کولې. او ته څه وایي؟ بچې نوې خاوند دې څنګه ومونته؟ او ته وایي ای بابا ما به په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبرې اورېدې چې جنت ډېر د خوشحالۍ ځای دی. چینی دی پکې، ولی دی پکې، و یاقوت دی او مرجان دی او میوې دي او حورې دي، غلمان، خدمتګاران. دا ټول د انسان د خوشحالۍ لپاره دي. کنه د جنت د دې ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سرکول. بیماری پکې نشته، لاړې نشته او دسماتې نشته، د خېټې غاښ درد نشته، بوډا کېدل پکې نشته، ولی دي او ستړیوالی پکې نشته، ګرمي یخني پکې نشته، معتدل موسی. هر وخت سړی خوشحاله، الله یې زموږ نصیب کړي. نو ما به د جنت خبرې اورېدلې چې جنت د خوشحالۍ ځای دی. بابا دنیا کې ماله خدای جنت را کړی دی، داسې خاوند یې راله را کړی دی چې په دنیا کې جنت. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه خو د هغه زمانې خبره کوي. نو دی به جوش کې راغی، نو څه به وی؟ وی یہ وہ وقت تھا جس وقت احمد علی نہ تھا، اب احمد علی ہے. وی دا هغه وخت و چې د احمد علی نه له احمد علی نو جوړ شوی، اوس د احمد علی جوړ شوی دی، د کشف خاوند. په مقبره چې به ته کشف القبور به ورته کې، د کشف القبور چې د قبر کې د خاوند ته عذاب ملاویږي او د قبر کې د خاوند ته خوشحالي ملاویږي. ټول عمر یې د قرآن شریف د تفسیر خدمت کړی. نو مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله تفسیر هغه نه ویلی دی، او د مولانا حافظ الحدیث مولانا عبدالله درخواستی رحمت الله علیه چې کوم په خپله زمانه کې د ډېرو احادیثو حافظو، د قرآن حافظان خو الحمدلله ډېر دي، خو د احادیثو حافظان نشته، او هغه ته ډېر زیات احادیث د نبي علیه السلام یادو. حافظ الحدیث به یې ورته وی. هغه به هم په دې چوټیانو کې دورې تفسیر کو. زما عجیبه دا وی حسن اتفاق و، ما د هغه دورې تفسیر نیت کړی. ما وی زه به چې کم کال باندې فارغ شوم، مې زه به ځمه او دا هغه نه به دورې تفسیر کوم. په اتفاقا په هغه کال هغه وفات شو، بیا لعنلی شو. نو هغه هم په تفسیر کې استاد و. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ، زمونږ استاد چې هغه د زمانې لوی عالم و، مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دی. دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی او دا کتابونه ښودلي دي. د زمانې ډېر لوی محدث او ډېر لوی متقي او پارسا انسان. زما والد صاحب خبره کوله، دی اصل دارالعلوم چې کوم و نو د دې په کلي کې دننه په جومات کې و، د کلي محلي جومات کې دارالعلوم و.
کټیګانو محله به یې ورته وې نو وی هلته ورسره مونږ دیرو والد صاحب مې قسم به خوړو وی ما ته یاد دي وی مونږ به پېشمني د ده چغې اورېدې د جړا بلکې والد صاحب به مې چغه لفظ نه وی هغه وی د جړا کوکې به یې مونږ اورېدی داسې به جړل الله ته فرشته صورت او فرشته سیرت انسانو زما استازو ما بوله چاپي کوله چې کله به درس نه فارغ شو نو هغه به درس اخیري ګنټه به د هغه و نو کله به 2 ګنټې د هغه پیریډ شو کله به 2 نیمې ګنټې ته خبره ورسېدله ماسپخین مانځه ته به خبره ورسېدله التحیه شکل کې به ناستو مونږ به داسې وړېدو داسې به وړېدو او التحیه شکل کې ناستو چې پا به هم سو نو د خپې به یې لاندې غوټې شوې وې نو لاول به موله په خپو ورو ورو مالش لاس مګه مګه نو روان به م کو نو طالبانو به ونیو دفتر خوا کې د دارالحدیثو دا زوړ دارالحدیث خوا کې دفتر ولته به ګدی غوندې و په هغې کېناست بالښت به ورته بالښت ته به یې ډډه والې زه به ورته کېناستم ما به ولې چاپي کوله طالبان به لاړل او زه به کېناستم په لاسونو چاپي په خپو چاپي ښه داسې به مې دمه که که نه ما ته به یې وی بس دی که نه خو زه به پې پیوم چې د قصده بس کوئ ځکه بعض انسان ست غوندي وکړي که نه ځکه ما ته به یې دا شا داسې رانېغه کړه وی بچې بس دی که نه نو ما به نه جنا وی نه ستړی به شي مې نیم ستړی په ملا باندې ابا ناظم صاحب سره ناست و د مدرسې حساب کتاب به یې کو دسخطۍ به یې کولې نو چې ما به ځان نه خولې وویستې او ښه به مې چاپي که نو بیا به ترې راپاڅېدم دعا به یې راته وکړه دا د استادانو دعاګانې دي د استاد خدمت د خپل باباجي مې خدمت کړی دی چاپي مې وله کړې ده او دعا مې ته غشتې ده او د استادانو خدمت دا د کمال شی دی جي ستاسو را د جوماتونو امامان ګورې ستاسو استادان دي دا د جمعې تقریر کې اورې دا مستازان دي د دین مسلې ته اورې دا چې د ورپسې مونځ کوې دا مستازان دي د دې به خدمت کوې په دې خدمت به خدای کمال درکوي دعا چې د مسلمان دړه نه وویستله به دا د کمال خبره ده که ته ورته ووایې او که نه وایې چې ما ته دعا وکړه خو چې ته خدمت وکړې د هغه د زړه نه غیر اختیاري دعا خېږي نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دیم استاد الله ولا کم مقام ورکو مولانا شیر علی شاه رحمت الله علیه په مدینه منوره کې پی ایچ ډي وکړه مدینه یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي ساسانه خبره نه ده او مدینه منورې نه په اعلی نمبرو کې ممتاز پوزیشن کې په اول نمبر کې پی ایچ ډي وکړه ډاکټر ته جوړ شو او په مدینه شریفه کې په مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام په جومات کې د قرآن شریف د تفسیر درس کړی دی دا ډېره لویه خبره دا د هغه لپاره هم لویه خبره وه او دا زمونږ د وطن دپاره هم د علماو دپاره هم ډېره لویه خبره ده چې د دارالعلوم حقانیې یو بچی او زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا یو عالم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې د قرآن شریف تفسیر کوي د پی ایچ ډي چې دا کم قابلان کسانی نو هغوی ته درسونه هغوی په مسجد نبوي کې حواله کړي کورسۍ پرتی او په هغې درسونه کوي څو کاله هلته درس کړی دی مرګ قلندر او مرد درویش او حق گو انسان د دې انسان د پیدا کېدو مقصد دا دی چې دوی الله خوشحاله کړي او د الله عبادت وکړي دی زندگی د الله په عبادت کې تیره کړي عبادت درې قسمه دی بیا یو هغه عبادت دی چې هغه د مال سره تعلق لري لکه زکات او صدقه شو یو هغه عبادت دی چې د بدن سره لري تعلق لري لکه منځ روژه شوه او یو هغه عبادت دی چې د بدن او مال دواړو سره تعلقي لکه حج شو یا قربانی کول شو دا مرکب دا هغه عبادت دی چې هم به د پکې مال خرج کېږي هم به د بدن ستړی پرې راځي بیا د انسان د بدن د عبادت تعلق د ژبې سره هم دی چې په ژبه انسان ښې خبرې وکړي په ژبه انسان ذکر وکړي په ژبه انسان درود شریف ووایي په ژبه انسان قرآن شریف ولولي او بعد د انسان د لاس سره هم تعلق دی چې په لاس ښه کار وکړي په دې خپلو لاسونو مسلمان سره مدد وکړي او د خپو سره هم تعلق دی چې په خپو سړی نیک عمل او جومات ته لاړ شي ژبې سره هم تعلق دی پوزې سره هم تعلق دی نو الله انسان پیدا کړی دی دپاره دی او د دنیا نور کارونه هم انسان کوي
ځکه چې دې عبادت کوي نو عبادت له روغ صحت پکار دی، عبادت له مال پکار دی، عبادت له د انسان ښه سوچ او فکر پکار دی، عبادت له ماحول پکار دی. هغه د دنیا نه بغیر نه کیږي. ته به ګټه کې، تجارت بکې، نوکری بکې، دکانداری بکې، زمینداری بکې، نو مال به وګټې، نو حج به وکې، قرباني به وکې، زکات به ورکې، مالی عبادت به وکې. ته به د ډاکټر لمز علاج به هم ته کې، ولې چې صحت دې روغي نو ته به مونځ وکې، صحت دې روغي ته به حج له لاړ شې. نو د دې عباداتو د پاره بیا الله د انسان د پاره یو دنیا پیدا کړې ده او د هغې تعلق پیدا کړی دی. خو نو مقصد دا نه دی. ګورې دا د دنیا کار، دا تجارت، دا نوکري، زمینداری کې څومره دي دیاړي وغیره، دا مقصد نه دی. دا صرف دې د پاره دی چې انسان په صحت روغي، انسان سره مالی، انسان ته ښه ماحول او معاشره میلو شي چې د عبادت. لکه زه به یو مثال درکړم. یو سړی میخ خالي یا غوا اخلي، څه دپاره اخلي؟ دې دپاره د غوا میخ اخلي چې دې د هغې نه پی والي، دې د هغې نه کوچ حاصل کړي او دې د هغې نه سوچک غوړي حاصل کړي. دې مقصد دی بس. اوس د دې میخې نه چې دا څیزونه دي ګیا به له خامخا کري، بغیر د ګیا نه خو میخه ساتلی نه شي. اوبه به ورته خامخا بندوبست کوي، د یخ ځای او د ګرم ځای بندوبست به خامخا ورته کوي، سوټې به ترې خامخا پاکوي چې ځای مو ورته صفا سوتری. ولې که ګیا برابر نه کې، اوبه برابر نه کې، د سور انتظام وله ونه کې، د ونډې انتظام وله ونه کې، د صفایه انتظام ونه کې، نو ته ترې پی نه شي اخیستی. نو اوس مقصد خدا نه دی چې ته سوټې پاکوه، مقصد خدا نه دی چې ته ګیاګانې کرو، ټول عمر ګیا کرو پیماله. اوس که یو سړی وي چې میخه مې واخیسته ګیا به وله کرم خورم خو پی به دې نه اله، یا میخه مې واخیسته او د پکي لاندې به ورته ځای برابروم، سوټې به هم ترې پاکوم خو پی به سوچک غوړي به دې نه اله. دا کمعقل سړی دی. ځکه چې دا نور څیزونه خو دې له دي چې ته دا میخه سربه کې د دې صحت برابر چې پی غوړي او کوچ ته والي. دقه رنګې که سړی په دنیا کې دا وایي چې مړه به تجارت به کوبه، ولې چې مال راشي، او زه به د انسان ډاکټر له به ځم، ایسی ته به موده کېږم، هر څه به کوم چې زما صحت برابري، خو عبادت به نه کوم. داسې ده لکه چې میخې له ګیاګانې او هر څه کې یو پی ته راځي. مقصود خو پی دی، مقصود خو کوچ دی، مقصود خو شملی دی، مقصود خو ماسته دی، مقصود خو سوچک غوړي دی. اتناله او ګیاګانو کې لګي او پکې دی وته لګولي دی او سوټې ته صفا کې ورو به خلم به خلک بیا څه قبقل سړی دی. د دنیا خرچې په میخه وکړه خو مقصد یې ته وانه غشته، صرف سوټې ته واغشته. دقه رنګې زمارونو ته به دا زمینداریم کې، ته به دیاړیم کې، ته به ارسه کې چې دا بدن دی روغي، صحت دی برابري. خو مقصد دا دی چې د دې بدن نه الله له تابعداري ورکا او د الله عبادت. ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. موږ ټول ورځ لګیا یو ډوډۍ پسې منډه ده، ټول ورځ لګیا یو او تجارت پسې منډه ده، ټولو پر به زمیندارو پسې منډه ده. بالکل کوه، بالکل کوه، دې نه بغیر کار نه کېږي. خو چې کوم مقصد دی وجود نه مقصد والا، هغه د الله عبادت دی. الله راضی کا، الله ته سر به سجود شه او نیک عمل. نیک عمل څه ته وایي؟ نیک عمل هغه ته وایي چې د الله او د رسول د منشا مطابق. نیک عمل هغه ته وایي چې تا ته په آخرت کې ثواب ملاويږي. نیک عمل هغه ته وایي چې الله په خوشاليږي. نیک عمل هغه ته وایي چې الله او رسول دا کوا، او چې وي مکه واغه کې دا بد عمل شو. الله او رسول په خفقيږي او ته کې دا بد عمل شو. نو نیک عمل دام دی چې کم بد عمل تا ته مخې دراغه ته نیک عمل الله په خفقيږي، دام نیک عمل. دا نیک عمل نیت هم نیک عمل، نو بهترین اعمال وکړه. نو د دې فائدہ بسی او سیوا. من عمل منکم صالحا من ذکر وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله و چې نیک عمل دیو کو ایمان و ضرور دی ایمان دنیا کې بم خجون دی اطمینان او سکون او آخرت کې بم خجون مدد با الله په دنیا کې کوي او په آخرت کې بم کې ان شاء الله. زموږ په علماء کې اولوی عالم تیر شوی دی مولانا لطف الله سهارنپوری رحمت الله علیه په هندوستان کې تیر شوی دی سپینګیر عالم او ډیر نیک پارسا متقی انسان او کور کې دنه با پرده زنانه وي هغه زنانه په پکور کې د قرآن شریف درسونه کول. اوس هم الحمدلله زموږ د علماء په کورونو کې د قرآن شریف درسونه. اوس خو خیر د بناتو مدرسې جوړې شوې پخوا خو د بناتو مدرسې نه وي نو په دې کورونو کې دنه با د عالمانو په کورونو کې دنه با دا خدمت کې د چا به په ناظره ماشومانو قرآن زده کوو چا به ترجمه زده کوله چا به حفظ زده کوو. اوس هم ډېرو کورونو کې شته. نو د دې مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه په کور کې د د بیبي د د لونه د د خویندې هغې به لګیا وي او خلکو ته به یې قرآن ښو چا به قرآن ښو په ناظره چا حفظ به ښو چا به د قرآن ترجمه او علوم ښودل. یو ځل چې ته خپلوانو کې واده روان دي ما خو نیکان خلکو نو ټانګه کې ناستو او د ټانګې نه گیر چاپېره په خوا که ستاسو خیال و نو زمونږ دا خلک چې به ناوې په ټانګه کې تله نو شاته به یې څادر دې ته وکړ عام رواج و. اوس هغه شی نشته شاته به مکمل د ټانګې نه څادر ته وکړې نو ناوې به پکې پټه ناسته وه او د کوچوان او د شاته سیټ میانس کې د ډډې هغه ځای کې دی هلته به هم څادر تړلی د مشرانو نه تپوس کوي نو زنانه به په پرده کې ناسته نو دا خو د نیکانو کور زنانه وي چې ته بار وتلې نه وي ټول عمر یې په کور کې درسونه کړي نو ټانګې نه ګیر چاپېره څادر ته وکړې او دا زنانه پکې شاته ناست وي مولانا صاحب پکې مخکې ناست خپلوانو کې واده هغې له روان او کوچوان ټانګه روانه کړې چې په لاره باندې دا ټانګه ته یو ځنګل کې یو شاړه لار وه په هغې کې روان هلته ډاکوان ولاړ ټانګې ودرول ټانګې چې ودرولوي دا زنانه راکوزې کړي دا زنانه راکوزې کړي مولانا صاحب لطف الله صاحب ورته وی د خدای ظالمانو په زنانو څه کوې خو که مالم پکاري پیسې پکاري ووایې زه به درکړم مونږ سره چې څومره پیسې وي ټولې دله درکوم کالي دي هم دله درکوم مونږ زنانه چې ودونو لذینو ګوتمې او میلونه اچوي اونډ درکوم ډاکوانه وی زمونږ دوه مقصد ده لاول به دا زنانه راکوزو نو مونږ به خپل لونه خوشحاله او بیا چې دوی سره کم مال دی او دولت دی او پیسې دی او کالي دی به هم تیلو او زمونږ مقصد ورې ملا صاحب دام دی راکوزې مولانا لطف الله صاحب غریب په جمع شو سپینګیري مولا دی او رپېږي ای د خدای ظالمان ظلم مه کوه دا هغه زنانه دي په دې ټانګه کې چې دې بار دنیا نه ده لیدلې دا ټولې د الله د قرآن استادان او دا غونډ کلي د دوی شاګردان د دې په ژبه ټول عمر قرآن ویلی شوی د دې سترګې ټول عمر د الله په قرآن لګېدلې د دې لاسونو غېږې د خدای د قرآن نه ډکې دي ای ظالمانو ولې ظلم کوي دا په باپرده ښځې دي زنانه دي او قرآن استادانې دي د قرآن شریف او د دین نو ظالمانو ظلم کوي ولې دې ظالمانو ظلم کوي خو چې څه پکاري نو زه ته دله راغونډومه په دې نظر مه لګوې په دا هغه ښځې نه دي چې ستاسو نظر پرې ولګي دغه مشر وي د ډاکوان وي دا مولانا صاحب سپینګیري دی دا د لحاظ به وکړه دې ښځو خو دا داسې وکړه چې څه دي غونډې راواله وی بس ټیک یو شی به هم ګورې ملا صاحب نه پټی وی ته بې غم اوسه یو شی به هم نه پټومه چې څومره کالیګان او هر څه دې غونډې ته راغونډوم مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وی اله بچې هر څه راکړې د غم نه خو بچ شو خلاص شو د قرآن د مخه بچ شو خو شابه کالي راکړې
زنانم نیکانې وي چې زمونږ خاوند واده وکړه چې دروغجن نه شي نو چې هغه څومره کالیګانو والی او ګوتمې او واده له دې نغدې پیسې غونډې راواغېستې او رومال کې غوټه کړې او د ډاکوانو مشرۍ ورکړې دا وایي مولانا صاحب څه خو دې پرېښې نه دي وی نه اسمو نه دي پرېښې دا ټانګیوال کرۍ د هغه مونږ نه ده ورکړې تا سره ما واده وکړه ژبه مې وکړه وعده خلافي جرم دی ګناه ده او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېره لوی ګناه ده زه خو د مدرسې استاد یم زه به دروغ څنګه وایم او زه به وعده خلافي څنګه وکړم نه وعده خلافي کوم چې وعده مې وکړ څه مې درته راغونډ کړ او نه دروغ ښځه ټانګه روانه شوه ډاکوانو مال واخېست د زنانو عزت خدای بچ کړي دغه قرآن د مخ او دغه سپینګري د مخ چې ټانګه سامان دی لاړه یو ماشومن وسې وه د مولانا لطف الله صاحب ای بابا جی شکر 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 وی ولې بچې وی د ما غوږونو کې والی وې خو زمونږ یېرې شوې وی والی مې شکر دی ډاکوانو نه بچ شو او مونږ اړو ته خیال مې زما والی پکې بچ شوې مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ټانګیوال ته وی ټانګه ودرو وی ولې وی ودرو وی بچې راکړه دا والی الله شابه وی بابا جی ولې وی نه ما واده کړ چې هر څه بدله راغلم زه دروغ نه وایم دوکه نه کوم اوس ګوره ډاکوانو نو خلک شی پټوي چې ډاکه څوک کوي نو خلک د شی پټ کړي چې دا بعضې شی ونه ویني بعضې ډاکومان په دې لارو کې ولاړې ګاډي لوټ کوي نو چې چاوس کېږي شی ترې پټ کړي او دوی دا شی پاتې شوی بیا ورکوي ماشومه په جړا شي بچې مه جړه ستا جړه برداشت کولی شم خو الله چې په دروغو ماله کومه سزا راکوي هغه نشم برداشت کولی ستا اوښکې را باندې ډېرې ګرانې دي بچې چې ستا د غوږونو نه والې وباسم واقعي دا نوسان نوسي ډېر زیات ګران د زامنو او د لوڼو نم نوسي ګورې ګران دقانه زمونږ باباجي په خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یې تاسو د پلار نه په ما ګران وزل مې ورته یې دا ولې ما هغه وی ګوره زوی اونه ده نوسې میوه ده زوی اونه ده نوسې میوه ده نو میوې ته خلک خوشحالې دي نو نوسا نوسي خواږي نو حاصل دا دی چې ورته یې وی راکړه ستا اوښکې ستا جړه دا به برداشت ډېره ګرانه ده خو برداشت به کوم خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی دې ته نیک عمل زما وروڼو موږ څونه دروغ وایو ټوله دنیا نه په دروغو روانه حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړې ده لعنت الله علی الکاذبین دا خیره ده چې څوک دروغجن وای الله خیره کړې ده دا الله خیره خو زموږ په شان نه ده موږ خو د الله نه غواړو الله چا نه غواړي مطلب یې دا دی چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې وي لرې دروغجن به د خدای د لعنت د رحمت نه لرې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حضور پاک مبارک وینا ده چې کم سړی دروغ وای د هغه د خولې نه یو بدبویي روانه هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وای دروغ دونه خطرناکه ګناه او رسول الله مبارک وی ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کم سړی دروغ وای نو د ښي وښکي کې به والا د قبر کې یو چاړی کړي یو کونډه د غوږه پورې به راکاږي بیا به والا د ګس وښکي کې ږدي د سټه پورې به راکاږي چې دا یو طرف شلی دا بل به جوړېږي بیا به شلی چې دا بل طرف جوړېږي دا بل به والا بیا شلی د سزا ده د قبر دروغ ډېر خطرناک شی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې د پیغمبرۍ نه مخکې یو صفت ده چې صادق او امین دی به دروغ هم نه وي دی به خیانت او دوکه او ټګي به نه کوي بس دا د مسلمان ښکلې صفت دی زما دروغ څه دپاره مونږ وایو دې دپاره چې پیسې پرې وګټو په حرامه دی وګټو دروغ څه له وایو چې دا ملګری رانه خفه نه شي ټیک شو د مرګري خیال بساتو او مرګري رستو دی الله مخکې دی مونږ چې الله خفه نشي او دروغ به نه وایو رښتیا خبر او د رښتیا انجام ګوري خېدل ته اوس باور
دلته د رښتیا وانجاب ناواله تر راوغشته زنانو هم ورته وی چې باباجي دا ته څه کې بس ډاکوان خو پاتې شو به نه ما وعده کړې ده چې سدي ټول دله درکوم دروغ ولې وې هغه واله راوغشته وغه ډاکوانو ته پسې आवाज کوي ودرېږي هغې وی کې څوک مرګري ولا رااله او هغې ته منډې والې وې منډې مو وهې دا واله دله درکوم ډاکوان ودرېږي منډې وې ها بچې تاسو سره مې وعده کړې وه چې سدي اون به درله راغی او دروغ ګناه ده نو ها دا والی د هغه ماشوم مې په غوږ کې پاتې شوی او ما ته په لاره وي چې بابا مبارک شکر دی والی یېرې چې زما غوږ کې پاتې دي ما په جړا د هغې د غوږونو نه هغه والی راوست زړه مې درد کوي د هغه ماشوم مې دوستی نه چې دا والی مې راویستل خو دروغ درته نه ویم دا پاتې دي دوکه در سره نه کوم دا پاتې دي دا والی چې ورې کړې هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی غل دی انورو مرګرې کېنولې 2 منټ باباجي کېنه 1 منټ انورې کېنه وی ګوره دام انسان دی او مونږ هم انسانان دی مسلمان دی مونږ هم مسلمانان دلم خدای روزي ورکړي مونږ هم خدای روزي راکړي دلم خدای جون ورکړي مونږ هم خدای جون راکړي دلم دوزخ او جنت شتا که خدای خوشحاله که جنت ته بدي که خفه که دوزخ ته بدي مونږ لم جنت او دوزخ شتا دا مونږ په کم او دا په کم مونږ ټول ورځ نښتې او پردی ډاکې کوو پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکی دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی او په مونږ کمزوري دی کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي دی د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږو یو والی مونږ پسې د کم دی نه راوړې ولې لکه د خدای یاره ده چې دروغ ونه مې مثبت خلافي ونه کوم تاسو یقین وکړئ هغه غوړ ډاکوان توبهګار چې څومره کالي د نه اخیستي وو هغه ورته واپس کړ او مولانا صاحب مونږ د زیارت خایتا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشته ښکلې نیکان او صالحان او عالمان جوړ کړي دا برکت دی زما د رښتیا دنیا کې به الله خیر درکوي او په آخرت کې به الله خیر درکوي ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشحالېږي نو چې تا الله خوشحاله کو د دنیا دا